बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कदरमनो औरिदुनको औ कतुनको द FM 89.4 सुनो पख्तूनख्वा आवाज़ तासो औरी او ګوري FM 89.4 او FM 96 نه دا وخت نه پنيغه او ورسره دا پروګرام تاسو او د سونو پختونخوا سونه خبرونه دی ګوري سونو پختونخوا د فیسبوک باندې د لاري زیم رفت شاه پروګرام د اکس د پختونخوا امید دی چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله او د ژوند چې کوم حالې زلي دي اب په خیر عافیت سره تر سره کوي پروګرام اکس پختونخوا مونږ تاسو له وروډو د پختونخوا نه هر هغه خبر هر هغه حالې زلي او هر هغه ګامونه یا هر هغه کردارونه کم چې د دې صوبې د پاره د فخر باعث جوړیږي کاغه اداري وي کاغه شخصیت وي او کاغه داسې سمنسوبي وي چې د دې صوبې د پاره صفایده منی وي او بیا هم دا غي د لاري د صوبې یو مثبت عکس جوړ شي او امونږ غواړو چې دنیا ته وخایو او په دې پروګرام کې زموږ څومره اوریدونکو دي کله نه چې موږ دا پروګرام سٹارټ کړی دوی دا پروګرام اوري ای د بدا پته چې زموږ په دې پروګرام کې موږ داسې سلیبریټیز او زموږ داسې افیشلز راغواړو کم چې بذات خود دا خپل چې کوم پرسنالټي دا یا دا چې کوم خپل لایف ته اب ذات خود یو غټ مثال وي بلکې ورسره هر هغه اداره په کوم کې چې کار کوي هغه ادارې هم پغې کې د دې صوبې د پاره سکرداري چې د دې صوبې مثبت اړه دنیا ته وړاندې کوي او زموږ بیسیک مقصد دا دی چې د دې صوبې مثبت اړه دنیا ته خایو چې دا صوبه چې پسې یادېږي بیسیکلی هغه سیدنه د صوبې کې ډېر داسې لال او ګوهر دي ملغلرې دي داسې مونږ وایو نه زلند ستوري دي چې دا غي مخې ته راوستل یا غي مخې ته روړل زمون کار او تاسو ته مقصد دار چې تاسو هم د خپل صوبې دغه ښه اړخنه مثبت اړخنه خبر شي زما په پروګرام کې ټول نه اول چې کوم نن سبا غدای چې د ګرمۍ موسم او د بارانونو موسم د پشکال موسم او زموږ دا وخت ډیر زیات ټورست شدي په یو شمیر تعداد کې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې دي د نورو صوبونو دلته راغلي دي او ځای په ځای چې دی مونږ ګورو چې بارانونه روان دي او حادثات هم روان دي او زه په بار زموږ په هر پروګرام کې تاسو دا خواستي چې بالکل زه هر ځل زه او هر چرته زه زموږ صوبه د دارنګ خولي چې هغه ته یو کس هم داسې نشته چې دلته راتلونه به خپل زړه صبر کی خو دلته کې ټول غټ یو ریکوست وی همیشه چې ټیک تا ټوریزم کوي ټیک تا سیل لزه ماشومان چټیانې دي خپل چټیانې انجوای کوي خو د ټول نه امپورټنٹ سیز دی احتیاط او مونږ ګورو چې د تیرو څو ورځې نه بلکې د میاشت نه تقریبا د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې خاص توګه باندې اغه ضلع کمی چې د سیلګری د لپاره یا د ټوریزم د لپاره ډېر فیمس دي الته د حادثاتو یو سلسله را روانه ده او هغه وجه څه ده هغه دا چې په بار زموږ د ټوریست ته ویل کېږي په سرکاري کچ باندې هم په پرایویټ باندې هم په ځاني تور باندې هم چې زین اول د موسم صورتحال لزان خبر کوي د روډونو نزان خبر کوي د باران په وجه مزه په شکل کې سیلابونه مزه خو بیا هم خلک زی بس باقي چې څوک نه پويږي له الله کلور کې خو زمونږه طرف نه په بار دا پیغامي چې کلم زین احتیاطي تدابیر اپناو کې ځکه چې بیا مونږه خبره راولو الزام ته الزام مونږ لګو په ادارو نو اداري هر څه نشي کولای انسان کې خپل عقل او فهم هم پکار دی چې زه د اوبو ته ورنږدې کېږم نو آیا دا اوبه زما د لیول دي چې زه دې ته ورکوزیدې شم یا زه دومره په سلفیانو کې ځان ډوب کما چې ما دا اړو پته نه لګي چې زما احتیاطي تدابیر څه دي یا زما هغه څه دي ټیک ته مستی یا د ژوند مزه غسل بیل سیس خو ژوند چې کم دی هغه دوباره نه راځي هغه بچکول ډیر ضروری دی دا زموږ پیغامي همیشه نن هم زموږ چې کوم پروګرام دی ډیر سپیشل پروګرام دی او دا پروګرام په خصوصي توګه موږ په دې سوچ باندې خو چې موږ اکثر د ریسکیو خبره کوو یا د بچاولو خبره کوو د ادارونو ګلی کوو خو موږ د خپل هم سره ایجوکیشن پکار دی چې کله کم زیاته زی آیا ته غنې چې ته د اغازه موسم برداشت کی یا ته غنې چل تک الله مکه وبراشي نو ځان بسنګ سیف کی یا کز بل څوک زما مخ کې پروسیسنګ به بچ کوم دا سزونه هم په دماغو کې ساتل پکار دي زموږ د خیبر پختونخوا یو ډیره مضبوطه اداره او ډیره کویک ریسپانس اداره پاغي باندې موږ همیشه خبرې کوو دای سره موږ خبرې اترې کوو دغه
ترجمانانو سره. خو نن موږ بیسیکلی دا نن سبا چې کوم حادثات او واقعات روان دي، ناګهاني آفات روان دي زموږ په کوم شمالي علاقې دي، خاص کر په هغې کې چې موږ ګورو چې خلکو حادثې وشي، سړي چې دي ځان بچ کې، ادارې چې دي ایم ورورسي ځان به بچ کې. زموږ له بده مرغه که هغه انساني افاتي او که قدرتي وي، پای کې زموږ د ټول نه زیات افیکټ کېږي زنانه او ماشومان. دغه ماشومان او زنانه څنګه افیکټ کېږي او د دې د آګاهۍ دپاره څه کول پکار دي؟ د خیبر پښتونخوا یوه داسې اداره ریسکیو 1122 کوم چې په مختلفو ځایونو کې هر ځای هر ټایم موجود وي او د خلکو د بچ کولو او د حادثاتو کې مدد ورکولو کې هر ټایم موجود دی. خو نن موږ د دې ادارې یو داسې اړخ تاسو ته خیال غواړو چې خلکو ته پته ولګي چې د دې ادارې سره په یو شمېر زنانه هم موجود دي او دغه زنانه چې دي فایر فایټرز دي، دغه زنانه چې دي لامبوزن هم دي، دغه زنانه چې دي ایڈمنسټریشن کې هم دي، دغه زنانه چې دي دیان والا کار هم کوي. څه کار کوي په دې به خبرې کوو ځکه چې د دې کردار ضروری دی. او بیا په خصوصي توګه کله سیلاب یا داسې آفات راشي، زنانو ته او ماشومانو ته د په کم طریقه باندې آګاهي ورکوي. نن موږ غواړو چې دغه زنانو ته زموږ چې کومې خویندې دغه وخت ناستې دي موږ اوري دا پروګرام په غور واورو چې دغه سه حالاتو کې به خپل ځان یا خپل خاندان څنګه بچ کې. موږ سره موجود ده ډیپټي ډایریکټر ریسکیو 1122 خیبر پښتونخوا فاطمه حبیب موږ سره په سټوډیو کې. السلام علیکم فاطمه. وعلیکم السلام. د غټ تمهید بیسک وجه دا و چې نن سبا موږ ګورو چې ډیر زیات خلک روان دي او په بار د دې باوجود چې ادارې پی ډی ایم ای له طرفه د محکمه موسمات د طرفه د ټوریزم د طرفه ریسکیو د طرفه ډیر احتیاطي تدابیر ول شو، بیا خلک روان. بالکل. تاسو یو په غټ پوسټ باندې دا وخت خیبر پښتونخوا په یو ډیر ښه اداره کې چې د انساني ژوند بچ کولو د بهر حل ځلې کوي. فاطمه کلیکشن راته دا وایي چې دا وخت د ریسکیو 1122 کې د زنانو تعداد او کردار څه دی؟ بیا موږ خپل ټاپک ته راځو چې موږ تاسو نه څه زده کړو. جی میم داسې دا چې موږ سره په پوره خیبر پښتونخوا ریسکیو 1122 ډپارټمنټ کې almost 120 females یو 1 or 2 less or exceed کېدای شي but like due to my calculation according to my calculation no 120 females موږ سره دي. هغه کې موږ سره میم مطلب د سلو نه زیات دي. جی تقریبا including me. موږ سره چې کوم دي ایمرجنسي میډیکل ټیکنیشنز دي چې کوم ایمبولانسز کې چې کوم دي زی ایمرجنسیز ډیل کوي. موږ سره فایر فایټرز دي، موږ سره ډرټ ریسکیورز دي فیمیل سټاف کې، موږ سره کمپیوټر اپریټرز دي چې کوم ایڈمنسټریشن لیول باندې چې کوم دي کنټرول رومز کې ناست دي. هغې نه علاوه موږ سره او ایزم شته په سینیر پوسټ باندې ام د اونلی ون فیمیل افیسر. نو میم داسې چې لکه دا فیمیلز زه ډیر زیات اپریشیټ کوم چې دا زموږ ډپارټمنټ ته راغلي دي او زه هغوی ته هم همیشه دا خبره کوم چې you are the pillars of Rescue 1122 and they are the pillars of society. Yes ma'am. چونکه خلک وایي کنه میم چې فیمیل دی، فیمیل کو سنشي کولای، فیمیل دا کار نشي کولای، دا جاب فیمیل ته پاره نه دی او فیمیل ته د کور نه بهر نه دی وته. بٹ میم زه په دې پوسټ ناسته یم، زه وایم چې نه فیمیل ته بهر راوستل پکار دي ځکه چې ګورئ موږ سره اکثر ایمرجنسیز داسې راشي چې هغې کې موږ سره فیمیل ویکټمز وي، فیمیل ایمرجنسیز وي. میم اکثر داسې چې کومه فیمیل ویکټم وي هغه زموږ میل ورته ورمخکې کېږي نو وایي چې ما ته لاس مه راوړئ. نو دا یو کمپلیکیشن پکې وي چې هغه وایي چې موږ ته لاس مه راوړئ. نو بیا خو زموږ یو داسې معاشره کې یو چې د هغه خپلو اقدارو به هم خیال ساتو. همداسې ده. نو کوشش چې دی نو زموږ لکه دا کوشش چې موږ فیمیلز والو میم موږ سره په دې ډپارټمنټ کې ډېر کم فیمیلز وو لایک اراؤنډ 30-40 سمثینګ. خو بیا رو د کې موږ ایکسټنشن شروع کو، موږ د کې فیمیلز واغسته او الحمدلله پهله خو موږ سره کمپیوټر اپریټرز او ای ایم ټیز اوس خو موږ سره فایر فایټر هم راغلي دي چې څنګه سړي فایر فایټینګ کوي د کشان زمونږ چې کوم فیمیل ریسکیورز دي میم هغه هم فایر فایټینګ کوي. بل چې کوم زمونږ ای ایم ټیز دي میم هغه زه تاسو ته وایم چې لکه زمونږ سره اکثر داسې کیسز راشي چې ډیلیوري کیسز وي فیمیل نو هغه کې زمونږ چې کوم فیمیلز دي هغوی زی ریسپونډ کوي. ایون آن د وی چې کوم دی میم زمونږ ایمبولانسز کې بیبیز ډیلیور شوي دي میم تاسو به اورېدلي وي.
دومره اوس ماته مم اوس ایگزیکټ ماته یاد نه دی چې یو فیمیل وا هغه کور تم تللی ده او دا هغه وکټم چې کوم دا غي ډیلیوري کیس نو مم هغه التم چې کوم دنو ډیلیوري کیسز شوی دي مم دس از امونګ ډرټ ریسکیورز دي دس از امونګ کمپیوټر اپریټرز دي مم دے نو هاو ټو ډو او یقینو کوي چې زمونږ فیمیلز چې کوم دي دا زمونږ د سړو نه تکړه دي they are willing to do and they are bound to do او بل هغې ته پته ده چې زمونږ دا جاب دی او موږ د سړو نه زیات کولی شو خو میم خبره دا ده چې زمونږ فیمیلز ته چې کوم دي اپورچونیټیز خلک نه ورکوي او ویل کولو ته یې څوک نه پرېږدي زمونږ پښتون معاشره داسې ده چې بس بچی مور او پلار هم ګټي او بس دغه خوری څکوي او بس خو نه میم پکار ده زمونږ په شان فیمیلز وي وکټمز شي میم سبا له زمونږ ته هم د چا ضرورت پیښیدی شي زه به ذات خود زبم دا غواړم چې ماته د سړی لاس نه راوړي زه داسې ان کیس کنډیشن کې یم نو زبم دا غواړم چې ماته د یو زنانه لاس راوړي ما د یو زنانه اوچت کی انسان دی موږ په هسپتال کې ډاکټر غواړو خو نو ډاکټر جوړېدو ته نه پرېږدو او موږ نه پرېږدو میم دا زمونږ لکه پښتون سوسایټي کې که زه تاسو ته ووایم چې میم نارمل کس چې کوم دی هغه به تاسو پوهې کوئ پوهې به شي خو میم ایجوکیټډ کسان نن سبا په دې خبرو نه پوهېږي چې لکه تاسو ورته میسج کنوی کوئ چې یاره لکه فاطمه په دې ډپارټمنټ کې ناسته ده تاسو هم خپلې لوڼه کېنوئ خپلې بچنګۍ کېنوئ خپلې خویندې کېنوئ خو میم په دې خبرو باندې څوک دومره دغه نه کوي یا ځکه چې میم پښتون کلچرز دي څه داسې دي چې بس هغه داسې وایي چې موږ ډېر بس پښتانه یو بس شملې خبرې او د پټکي خبرې نو لکه په کار دا فیمیلز تمام چې په داسې ډپارټمنټس کې not just in 1122 they are په مختلفو ادارو کې زما فاطمه زما دا سوچ ته یا زما دا خیال دی چې داسې ادارې کومې د سیول ډیفنس دي یا د فورسز دي یا د میډیکل دي په دې کې د فیمیل تعداد زیات پکار دی او هغه ځکه چې زموږ معاشره داسې ده الله مکه تاسو وګورئ پرون هم یو پولیس افسر راغوښته و پروګرام ته نو هغه دا وایي چې کله سرچ اپریشن کوو نو زموږ د روایتو مطابق ډایرکټ کورته نشو تللی بېشک هغه د قانون مجرم دی قانون حساب سره د قوم مجرم دی خو دغه د کور زنانه خو مجرمان نه دي خو هغه د پاره بیا د فیمیل پولیس هغه نه مخکې شي کور ته دنه شي چې پرده چار دیواری چې کومه ده کنه هغه چادر چار دیواری چې کومه ده هغه هم سیف وساتل شي او هغه چې کوم فرض دی هغه هم پوره شي نو پولیس اهلکاران هم داسې بالکل هم داسې ټیک شو خو لکه تاسو چې کوم رول دی دا وخت د بینګ ریسکیو اداره او فیمیل چې کوم تاسو کردار ادا کوي لګیا دی کلکشن مته دا وایي چې کله مونږ چې مونږ د بدمرغه یو داسې پروینس کې یو چې دلته څه ناسه کیږي ناګهاني افات یو که مین میډ ډیزاستر یو که نیچرلی یس میم د فیمیل کردار کم ځای کې زیات ستاسو استعمالیږي کم ځای کې د فیمیل دغه یوټیلایزیشن زیات ستاسو میم زمونږ که تاسو فیلډ جاب کې وګورئ نو زمونږ EMTs چې کوم دي میډیکل ټیکنیشنز او میم مونږ سره داسې چې اکثر لکه دا بلډینګ کولیپس وشي یا کور کې زنانه بیماره یا چرته RTA وشي موږ سره چې کوم روډ ټرافیک اکسیډنټس اکثر زنانه چې کومي خپلو چې کوم فیملی ممبرز دي هغه سره په بایک رواني په گاډي کې رواني اکسیډنټ وشي خدا نه خواسته نو 1500 سړی ته نه راتاو شي میم او زنانه ذات خو چونکې د صدا چې لکه په پرده کې خوند کوي او هغه دا غواړي چې لکه ماته دې سړی لاس راونړي نو میم زموږ د فیمیلز دغه کردار دی چې هغه ریسپانس داسې کوي زموږ چې کومې فیمیلز دي د کې ډېرې فیمیلز داسې دي چې هغه مطلب ډاکټر لیول پورې دي او ډېرې فیمیلز داسې دي چې لکه زه وایم چې د هغې نه هم زیات دي لکه زه اپریشیټ کوم بینګ ا ریسکیور بینګ ا person of 1122 not as a senior or not as a junior or whatever kana being a female ma'am I truly respect all of my female staff چې کومه ما سره ډپارټمنټ کې کار کوي لګیا دي میم چې څنګه سړی کوي لګیا دي تک کشان خزم کوي لګیا او شانه بشانه ولاړ دي ولې چې سړی کولای شي خزینه شي کولای we are competent ma'am اور چو لګي فاطمه هغه څه کوي تاسو فیمیل سټاف زی کې yes ma'am زی خاص کر کورونه کې مونږ ګورو کنه دا په جیم کې د سلندر بلاست ډیز yes ma'am زمونږ فیمیل زی زمونږ فیمیل سټاف چې کوم دي زمونږ سره فایر فایټرز دي چې کوم زمونږ فیمیل ریسکیورز دي نو مونږ سره ډیفرنٹ کیټګریز دي میم
फायर फाइटर्स زی الته کور ته دننه ټیک ده ایکسس نه بل ځای نه ایکسس وکي بټ ځان رسوي او ظاهري خبره ده چې فایر انسیډنټس داسې دی میم چې انسان ته ولګي نو لکه بیا انسان د زنانه ذات بیا داسې حالاتو کې چې لکه سړی په خپل هم نشي ورجوختی دی نو زمونږ چې کوم فایر فایټرز دي نو میم یو کین امیجن چې وټ دے کین ډو اینډ وټ دے آر کیپیبل اف او مونږ دا فیمیل سټاف هم دې دپاره اغوستې ده چې چونکې مونږ سره چې څونه میل ایمرجنسیز دي دونه فیمیل ایمرجنسیز هم راځي او فیمیل ایمرجنسي مونږ سره میم ډېر زیات راځي نو داسې دا چې ډیلیوري کیسز کې هم زمونږ فیمیلز دي زمونږ فایر فایټرز هم دي زمونږ سرچ اینډ ریسکیو اپریشنز کې چې کوم دی نو زمونږ ډټ ریسکیورز دي ډیزاسټر ریسکیور ورته ویلی شي نو هغوی هم سرچ اینډ ریسکیو اپریشنز کې چې دی نو چې څنګه سړي کار کوي داسې دي چې کوم د سرچ اینډ ریسکیو اپریشنز کوي وکټمز یې فیمیلز یې روباسي ایمبولینس ته ورسوي آن د سپاٹ ټریټمنټ ټوکي که آن د سپاٹ ټریټمنټ نشي کولی نو هاسپټل ته موو کی نو زه دا وایم چې میم هر ډپارټمنټ ته فیمیل راتلل ډېر امپورټنټ خبره ده صرف دی وجه نه چې ضرورت دی خو مونږ چې دا دونه ایجوکیشن کوو مونږ چې دا دونه سټرګل کوو مونږ خپل لایف ښه جوړول غواړو مونږ ډېرې خبرې کوو چې زه به دا جوړ شم زه به دا جوړ شم بٹ جب ټایم آتا ہے میم نو مونږه رستو شو د دې شي نه مونږ د دې شي نه رستو شو ولې زما والد صاحب نه مني زما وروڼه خویندې دا شی نه کوي زموږ فیملی کې چا جاب نه دی کړی نو لکه دا ډېره دغه خبره ده زه خو وایم چې لکه ټول فیمیلز ته ریسکیو یا آرمی ډپارټمنټ او پولیس ډپارټمنټ او اینی ادر ډپارټمنٹ لکه تلل پکار دي ټیک شو ضروری نه ده چې تاسو سوشل شئ ضروری نه ده چې تاسو په کیمرا باندې راشئ آن ایئر کینئ بٹ بیسک مقصد تاسو خدمت خلق ته میم زموږ خپل ډپارټمنټ او بیا د ډپارټمنټ خزو خدمت کول د دې صوبې کې ډېر زنانو ته د داسې زنانو ضرورت دی چې هغه د هغې پکار راشي او ګورئ که تاسو ګورئ نو زموږ په معاشره کې ډېرې داسې فیمیل چې ایجوکیټډ نه دي خو بیا هم د خلکو پکار راځي بالکل میم شکل کې نو میم هغې اویئر کا نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے بعضی فیمیلز اوس داسې دي چې کوم لکه داسې ډسټرکټس کې دي چې هغوی ته نو هاو نه وي چې یاره لکه کور کې اور ولګېدو نو زه فرسٹ ایډ څه کولی شم فرسٹ اټمپټ زما څه کیدی شي یا زه راوغورځېدم زما زه فرسٹ ایډ به زه ځان ته څنګه کومه یا زما کور کې دا فلانې ماشوم رالاړه شو یا دا فلانې زنانه رالاړه شوه نو زه به دې دپاره زه څه کوم فرسٹ ایډ کې به زه څه کولی شم حالانکې کم سیزونه چې کوم مونږ فرسٹ ایډ میم مونږ ټریننګز هم ورکوو نو دا فرسٹ ایډ ټریننګ کې چې کوم مونږ سیزونه ورکوو نو دا خو لکه دا داسې سیزونه دي چې زه وایم چې په هر کور کې موجوده وي بالکل د فرسٹ ایډ سیزونه چې پټای به کوم انداز کې پټای به پټای در سره نه د پټای شته سړی هغه نه د چې نو پټای جوړی کی نو اټس لایک دیٹ کور کې مونږ سره هغه هر یو ضرورت والا سیس پروتي چې کوم مونږ ته په فرسٹ ایډ کې پکاريږي چې کوم مونږ ته فایر انسیډنٹ کې پکاريږي ان کیس سلندر بلاست وشي یا ان کیس دا زموږ خپل د زنانو لاپرواهي میم د سلندر بلاست تاسو خبر وکړه چې اکثر سلندر بلاست شي میم دا زموږ خپل لاپرواهي مونږ ګیس آن پریږدو زموږ سټرس دومره ډیری د ماشومانو سټرس د کور ټینشن د بهر ټینشن د ملمایزما ټینشن نو فیمیل آی نو چې فیمیل ډیر سټرسفل لایف تیری خو لکه یو نیچرل یا مین میډ ډیزاسټر چې کوم دی نو هغې دپاره سیف پریکاشنز زه خو وایم دا دي چې لکه تاسو چې څه ټایم کور کې اوده کېږئ تاسو ته پته چې دا زما ټایمنګ زه د ګیس آف کم زه د مین وال آف کم نو زموږ اکثر فیمیلز داسې چې ګیس کلاو پرېږدي بیا سهار لږ سلنډر بلاست شي نو دا زموږ میم زموږ خپله لاپرواهي ده او لیک اف اویرنس هم دی غیر ذمہداري او ورسره د آګاهي او اویرنس هم نشته صحیح ده فاطمه موږ غواړو چې خلک تاسو نه کوېسچنو کې کالز را روان هم دي زه به اورېدونکو ته ویل غواړم چې دا وخت موږ سره موجود ده فاطمه حبیب د ریسکیو خیبر پښتونخوا ډیپټي ډایرکټر ده او نن موږ خبرې کوو د ښځو دپاره د دې د آګاهۍ ضرورت څومره دی په هر قسم حادثات کې او د ریسکیو 1122 چې کومې فیمیل سټاف دی د هغې کردار څه دی په صوبه کې داسې قسمه حادثاتو کې خپل کردار ادا کوي کالر د موږ سره په لاین السلام علیکم جی وعلیکم السلام رپټ به دی خیر ډېره مننه جی څو خبرې کوي کم زینه سعید افریدی واړی جی جی سعید څه به ول غواړئ تاسو پروګرام کو ډېر خپلې د مسله او ملمنې ته هر کله ډېره مننه جی مننه خوشاله اوسئ لکه څنګه خبرو وکړه تاسو د فیمیل د کردار په مختلفو ادارو کې کنه او جی
نو زه دا ویل غواړم چې زمونږ پښتانه ډېر بې قسمته دي که نه بدقسمته دي یس ډاکټر غواړي خو ډاکټرۍ ته څوک پرېږدي نه او که نه او جی نو چې یو سړی هسپتال ته خپله زنانه ښځې ډاکټرې ته بوځي که نه او نو دا څوک پرېږدي چې دا ډاکټره دا به جوړېږي چېرته نه د چا لور ده د چا د کور ده که نه او دا به جوړېږي چېرته نه که نه چېرته نه جوړېږي دا خو ته د اسمانه نه دي راغلي خو د چا خور ده د چا لور ده که نه او جی هغه یې پې تعلیم کړی دی هغه یې ورسره خواري کړې ده بالکل خو زه دا خبره کوم که نه جی موږ تر څو تعلیم او هنر او ترقي ته نه وي مخه کړې که نه هغه پورې زموږ قسمت نه بدلېږي بالکل ډېر ښه سوچ او ډېره ښه خبره سوال دا کوم چې هغه موږ د اداره ستاري 112 که نه او جی خو بیا د مختلف حادثات کېږي لکه په سوات کې وشول که نه او دغه د کردار پکې صحیح طریقه دا نه کړې خو دغه څه وجه کېدي ښه د دې جواب به هم د دې نه تپوس کوو چې څه وجه ده خو ستاسو د کال کولو ډېره مننه سعید افریدي باړې نه ډېر ښه سوچ تاسو ویله ایجوکیشن ګرلز ایجوکیشن فاطمه ظاهره ده یو اداره ده اور ریسورسز کم بوج زیات هغه کوتاهیم کېږي غلطیان هم کېږي نن سبا تاسو چې کوم حادثات وکتل یا کوم روان دي کې د ریسکیو لږ شانته ډاون فال راغلی دی یو طرح سره د وایم چې تاسو باندې خبرې راغلی دي یا هغه در باندې اوچت شوی دی وجه څه ده خاص کر د سوات سانحه به ذکر کوو چې څه وجه وه یا څه وجوهاتو د خلکو زه به دې اورېدونکو ته زه بات کوم یو جواب ورکوم خو تاسو نه اورېدل غواړو وجه څه دی چېرته کې کمې دی څه مسله ده میم داسې چې موږ ته اکثر په کنټرول روم باندې کالز راځي اکثر داسې کالز دي چې په هیبت کې سړی کال وکړي چې جی ایمرجنسی ده بټ کنوے کوي نه چې وټ ټایپ اف ایمرجنسی کم قسم ایمرجنسی ده نو لیک اف اویرنس هم دی میم او بلا چې کوم دی نو ریسپانسبিলিټي او کمیونیکیشن ګیپ هم شته کمیونیکیشن ګیپ ډیر زیات ورته ویلی شي چې پراپر موږ ته میسج کنوے نشي چې جی واټر ایمرجنسی ده میډیکل ایمرجنسی ده فایر ایمرجنسی ده نو زه به هغه حساب سره بیا مخکې خپل گاډی موف کوم اوس چې تاسو ماته وایئ چې ایمرجنسی ده زه خپل ایمبولینس موف کم هلته کې واټر ایمرجنسی ده زما په آنه جانه کې دونه ټایم لګي زه به دوباره ځم بیا به راځم نو لکه زه دا ویل غواړم چې لکه دا کمیونیکیشن ګیپ ختمول پکار دي کمیونیکیشن ګیپ به داسې ختمیږي چې صحیح لوکیشن صحیح لوکیشن صحیح انفارمیشن اینڈ ایمرجنسی وٹ ټایپ اف ایمرجنسی او په کم ځای کې ده ټیک ده او څونه کسان دي یا ټریپ دي یا بلډینګ کولیپس دی یا فایر ایمرجنسی ده دونه کسان دننه دي دونه بهر دي دونه سیف دي دونه سیف نه دي نو لکه دا پراپر انفارمیشن چې کوم دی دا زموږ ډپارټمنټ ته زموږ چې کله زموږ سی اوز چې کوم چتای زموږ کمپیوټر اپریټرز نو هغوی ته ورکول پکار دي چې لکه داسې ایمرجنسی ده دونه کسان دي نو هغه حساب سره بیا موږ مخکې خپل سټیشنز ته کنوے کوو نو چې یو انفارمیشن موږ ته غلط راشي نو زه به دا وایم چې لکه ډپارټمنټ کوتاهي هم کېدی شي چې لکه پراپر میسج اغوستلی شوی نه دی او عوام هم چې هغوی پراپر میسج ورکړی نه دی نو ډفرنٹ ریزنز دي میم دا فاطمه دې طرف ته راځو د انفارمیشن اینڈ انفارم کولو والا سیز یس میم نن موږ چې سپیسیفیکلی د زنانو په ریسکیو کې د زنانو کردار او بهر چې کوم زنانه دي حادثاتو کې تکلیفاتو کې ای به تاسو ته ځان څنګه در رسې لکه د ټلیفون نمبر که زموږ فیمیل تاسو څومره فیمیلز کالز تاسو ته راځي داسې څنګه تاسو انټرټین کوئ دویمه خبره ده نن سبا چې کوم حادثات روان دي خاص کر ټورست دا وخت کوم څوک اوري او په هغه علاقو کې ناستي کله موږ داسې سیلاب راشي یا داسې الرټ سي ځان به څنګه بچ کې تاسو به څنګه آگاه کوي ها میم داسې ده چې اوس لکه اوس ناګهاني صورت ده خو الله پاک ته طرفه ده چې انسان ټورست دی اوس لاړو سیل دپاره اچرته ان کیس خدا نخواسته ټریپ شي نو چېرته سیف سایډ ته د ځان لوکیټ کی بیا بل سیکنډ آپشن دا دی چې کوم لکه ټول فری نمبرز دي لکه ریسکیو ډپارټمنټ دی ایوریبډي نوز چې ریسکیو 1122 چې کوم دی عوام خدمت کوي او هر ټایپ اف ایمرجنسی کې چې دی ډیل کوي
نو بیا زمونږ ټول فری نمبر دی 1122 without any balance او without چې کوم دی دغه تاسو مونږ ته کال کولی شئ او تاسو مونږ ته پراپر انفارمیشن راکولی شئ چې مونږ دونه کسان یو دلته ټریپ یو نو څنګه چل وکړو. نو کوشش اول دا کول پکار دی چې لکه په داسې مونسون والا چې کوم سچویشن اوس روان دی میم نو دې کې خو اول خو به زه ټوریسټس ته دا ویل غواړم چې لکه تاسو مزه تاسو فیمیل سکول پکار دی میم فیمیلز تو زه خو لکه زه به فرست خبره دا وکم چې لکه په دې سچویشن کې خو بهر تک ضرورت نشته ځکه چې تاسو وګورئ ایوریویر فلډز دي غیر ضروري وزټس دي ضرورت دی نو بیا چلو څه خبره او ضرورت وي او ایمرجنسي وي نو بیا هم لکه مونږ به تاسو سره هم داسې ولاړ یو چې څنګه تر اوسه پورې ولاړو مونږ تاسو خدمت مونږ کړی دی او مونږ انشاءالله مخکې به هم کوو او را روان 10 کاله 15 کال چې تر کومه پورې مونږ یو مونږ به انشاءالله کوو خدمت به کوو د خدمت نه وروسته نه یو خو صرف دومره میسیج ورکول غواړم چې غیر ضروري سفر نه احتیاط کوئ چې تاسو مزه او سپیشلی په دې مونسون چې کوم ټایم اوس روان دی کې خو ډیر زیات احتیاط کول پکار دي کاغه فیمیلز دي کاغه ماشومان دي او کاغه جنټس دي چې څومره د فیمیل لایف امپورټنٹ دی دومره د میل لایف هم امپورټنٹ دی ځکه چې د کور سربراهي د کور زوی وي د کور پلاری مشري وړوکې ماشومي نو لکه هر چاته په داسې د سیلابونو او د ګلیشیرز او د دې ځایونو نه لکه زه به دا وایم چې لکه تاسو کوشش کوئ چې داسې ځایونو ته مزه بهرحال زموږ د فیمیل چې کوم دی نو لکه ان کیس که داسې څه فیمیل ټریپ کیږي نو زه به بیا هم دا خبره کوم چې زموږ فیمیل به سر کې ولاړ هغه فیمیلز ته که زموږ میلز ولاړ دي نه دي ولاړ خو زموږ فیمیلز به سر کې ولاړ هغې ته او بله دا چې میم اویرنس کول غواړي زمونږ فیمیلز ته زمونږ عوام ته مونږ کوم لګیا یو زمونږ په هر ډسټرکټ کې زمونږ چې کوم دي ټرینرز ناست دي زمونږ د ریسکیو ډپارټمنټس هغې کې فایر ټرینر هم شته هغې کې فرسٹ ایډ ټرینر هم شته هغې کې ډیزاسټر ټرینر هم شته نو مونږ ټریننګز ورکوو BLS فرسٹ ایډ وغیره وغیره مونږ different school, colleges, universities, different organizations, army or whatever they are, like at different locations باندې مونږ چې دینو خپل ټریننګز ورکړي دي مونږ بروشرز هم چې دینو تقسیم کړي دي مونږ ټریننګز هم ورکوو مونږ ته اکثر کالز راشي چې جی تاسو مونږ ته ټریننګ راکړئ نو زمونږ ټریننګ هم چې کوم دی نو دیٹ از فری اف کاسٹ ٹھیک شو مونږ چارج کوو نه فاطمه زمونږ چې بیسیکلی مین مقصد فیمیل باندې یا غهی باندې دی او د فیمیل ریسکیو اهلکارانو کردار باندې دی کم قسم آگاهی ورکوي تاسو زنانو ته لکه هور خبره تاسو کې چرته اورو لګي نو سکول پکار دی یا کس حادثه شنو پهلنه سټپ پکار دی کم فیلډ کې تاسو آگاهی ورکوي او د کم سيزونو آگاهی زنانو ته ضرورت ده سبب الغواړي څنګه ورکوي تاسو د آگاهی مونږ سره تاسو ته ما خبره وکړه چې مونږ اویرنس سیشنز چلو زمونږ سره فیمیل انسټرکټرانې هم شته ماشاءالله او زمونږ سره وار زون ایریاز کې چې مرز ډسټریکټ هم تاسو سره راځي تاسو انډر دي زمزله یس میم په وار زون ایریا کې او یا به مو چې نیچرل ډیزاستر ایریاز کې یس میم تاسو د ادارې دا وخت کردار دی سپیشلی فیمیل اویرنس کې میم فیمیل اویرنس کې مونږ سره ما تاسو ته ویل چې مونږ سره فیمیل ټیم شته مونږ سره میل ټیم هم شته د ټول یو ځای کار کوي یو ځای سکولز کالجز هغه یونیورسټیز کاغه کو ایجوکیشن دی او کاغه فیمیل ریلیټډ دی نو زمونږ ټیم چې کوم دی فرسٹ ایډ ټریننګ ورکوي چې ان کیس خدا نه خواسته ارتکویک راشي یا کور کې داسې فال کیس وشي یا کور کې نور څه داسې شي وشي نو تاسو د کور کم سیزونو سره تاسو فرسٹ ایډ ورکولی شي هغه پیشنټ ته بیا داسې فایر ایمرجنسي دا چې کور کې چرته د سوجې نه فایر ولګئ نو تاسو باغې کې څه کوئ کمبل به یوز کوئ صدا سے بلانکٹ ټایپ صدا سے دس ډور ټو ډور وی مطلب کور په کور ځای کنه د ټریننګ څنګه سیشن څنګه که څوک زنانه ځان په یول غواړي او داسې ټریننګ زغستل غواړي صدا سے سپیسیفیک ټریننګ ورکوي سپیشلی د کلو فیمیل چې کوم دي میم زمونږ مدرسو کې هم ټریننګز ورکړي دي مونږ چې کوم دی مونږ کور په کور هم کړي دي مونږ په ارګنایزیشن سکیم کړي دي سکول کالجز سکیم کړي دي اوس میم د سی چې ډیفرنٹ کورونه دا سی چې هغه تر رسای ممکن نه نو د سم پوسیبিলিټی کې دی چې د عمده هغه کور یو زنانه ماشومه چې کومه ده هغه په چرته سکول کالج یا یونیورسيټي کې سټوډنټ تا
نو کوشش زمونږ دای چې کوم مونږ ټریننګز ورکو نو مونږ مخکې دا میسج کنوي کوو چې کم سیز مونږ تاسو باندې زده کړو دا تاسو خپل کور کې په خپل مشرانو کشرانو خپل خويندو میندو په ټولو باندې دا شی زده کوي ځکه چې دا ډیر ضروری سيزونه دي چې اول به مونږ خپل ځان سیف کوو بیا به مونږ نور سيزونو ته سوچ کوو لکه یو ډیزاستر خورالو ډیزاستر خو شو تاسو په ډیزاستر نه ځان څنګه بچ کوئ پهله به کوشش کوئ چې چرته سیف سایډ ته لاړ شئ کوشش به دا کوئ چې په خپل ځان ته فرست ایډ وکړئ یا چې کوم تاسو سره پیشنټ دی هغه ته تاسو فرست ایډ وکړئ یا د کس ته اور نه بچ کړئ یا د غزه ایویکویټ کړئ یا ارت کویک کې غزه ایویکویټ کړئ نو ډیفرنٹ سچویشنز دي مم موږ ډیفرنٹ سچویشنز کې چې کوم دي زموږ فیمیل سټاف هم او زموږ میل سټاف هم چې کوم دي ټریننګز ورکړي او موږ الحمدلله تقریبا په پیښور کې که تاسو خبره وکړئ نو آلموسٹ 5000 پلس سکول کالجز کې چې موږ ټریننګز ورکړي دي فائدہ یې څه کړی دا او میم ډیر حد پورې فائدہ د څه شوی دا که تاسو وګورئ چې کالز راځي مونږ ته نو غیر ضروری کالز هم راځي میم غیر ضروری کالز جی غیر ضروری ادارې ته آئی تھنک لاسٹ ایئر 500 نه پلس کالز راغلي بالکل میم او زیات په کم بنی میم د سی چې مونږ وایو کنه په ټریننګز کې فري اف کاسٹ فري بیلانس باندې یو کین ډایل 1122 نو خلک د دې سیز نه غلطه فائدہ اخلي مم د سی اکثر بار کالز ملاوي لګي زموږ نمبرز چې کم دي بیزی راځي په هغه چې کم irregular او دغه چې کوم کالز دي فزول لکه زه به ورته فزول وایم چې لکه به مقصده کال چې کوم دی نو هغه د وجه نه زموږ چې کوم ریل پیشنټس دي مې هغه سفر کیږي او دا فاطمه دا خبره تاسو دلته کې بس د دې سره ځکه کوم زموږ د ضرورت تاسو کو چې دای په ټایم باندې ولې نه رسی دا غوجه ده کوم چې کوم هغه مین وجه موږ ادوره دا غوجه ده چې کوم هغه زموږ هغه خلک هغه نون سیریس خلک غیر سنجیده خلک چې اس ټایم هغه غیر ضروری فونونه کوي اسې به سمون ډیر فونونه راسي اوریدلې دي د ریسکیو 1122 چې هغه کې دی لکه تنګول د پاره خبر نه زموږ د کوم ولې دومره فارغ دی یا ولې دومره فارغ ټایم لري چې هغه کې دومره فزول ټایم کیونکه چې څه ټایم پورې چوکې د ادارې مجبوری ده چې هغه ته ریسپانس ورکړي بالکل میم دغه دوران کې سیریس کال را رواني ته نه ملاويږي دغه وجه چې په انساني ژوند کې یو منټ هم ډېر امپورټنت دی چې دا کله 15 نه 10 منټو ته وړي اس څومره نقصان بکې داغه ثبوتونه تاسو مخه ته دي نو سید افریدی رو رقم باړې نه چو تاسو ویل کنه چې په ټایم نه رسی ټایم باندې ول نه رسی صرف او صرف دا د چا ودا ما په خپل لازم په خپل لاس زمونږ وام په خپل دا شي کوي او سم ټایمز مم د سه هم وی چې زمونږ تاسو زمونږ روډ چې تاسو کړو چې لکه مونږ لیټ ریسپانس اکثر کیږي کنه نو لیټ ریسپانس مم there are different reasons مختلفه وجوهات کې دي شي چې مم فایر ایمرجنسي وی چرته څنګه کوسه کې وي زمونږ د فایر ګارډ ډېر غټ ته ټیک شو هغه په نارمل ایریا کې نه کور کیږي ٹھیک تا نو بیا هغه د پر خامخه مونږ اوس موټر بایکس چې کوم دی لانچ کړی دي مونږ سره موټر امبولانسز چې کوم دي نو بایک امبولانسز چې کوم دي هغه مونږ لانچ کړی دي نو هغه مونږ چې کوم دی نه لګا د سي ایریاز چې مونږ ته پراپر انفارمیشن ملاويږي نو مونږ هغه حساب سره بیا خپل موومېنټ کو نو اکثر د سي چې یا خو ایریا د هغه زینه لګ ډیر ډیفرنس باندې وي نو ځکه لیټ ریسپانس شي یا لیک اف انفارمیشن چې کوم دی دا غي وجه نه کیږي یا دا وجه کې دي شي چې لکه تاسو چې کوم غیر ضروری کالونه مونږ ته کوي نو زمونږ چې ایکچوال پیشنټس پکې کمی نو هغه پکې سفر کیږي نو دغه چې کوم دی نو دا یو سیز دی چې کوم زمونږ ډیر غټ یو پرابلم مونږ ته جوړ دی او مونږ بار هم دغه وایو مونږ چې کوم ځای کې ټریننګز ورکو مونږ د سیشنز ورکو مونږ چې سونه دغه کړی دي نو مونږ هم دغه خبره بار کوو چې تاسو غیر ضروری کالز مکوئ خو بیا هم خلک کوي بیا هم تنګول کوي او اسی به کالز کوي دا نه دی کول پکار حادثات مونږ ته د شي او بل دا چې مم بس هغه ټایم کې ګورې لکه تاسو غیر ضروری کالونه مونږ ته کوي نو په دې کې چرته یو سیریس پیشنټ وي هغه به د مرګ او ژوند په لار رواني ٹھیک تا اب ډیر ضروری وي هغه تر رسیدو تاسو دا کالز چې کوم غیر ضروری کوي دومره کالز کوي چې زمونږ په نمبر بیزی شي مونږه ایکچوال ایمرجنسي پاتې شي نو کوشش وکړئ چې لکه دا سیز اوایډ کړئ لکه دونه سیشنز مونږ چلو اویرنس چلو خو بیا هم خلک دا څه کوي کنه نو لکه بیا هم شته
صحیح ډیر ډیر ضرورت زیاته دی جی. مننه فاطمه ټایم جی. الموست ختم دی جی. سوالونه هم ډیر دي خبرې هم ډیر دي خو جی میم. امید لرو چې په دې باندې به تاسو سره بل یو سیشن کیږي انشاءالله میم. او لږ نه ډیر آگاهی ضرورت دی په خصوصي بالکل توګه زنانو ته بالکل زموږ میم. ډیر آگاهی ضرورت دی چې داسې قسم حادثاتو کې هغه چې په کور کې وي هغه فرست ریسیور وي Yes, نو فرست ریسیور په تور باندې او د فرست وکټم په تور باندې څنګه ځان بچ کولای شي. موږ کوشش وکړو چې ډېر داسې سيزونو باندې خبرې وکړو خو زموږ اوریدونکو خاص کر زموږ خويندې دا وخت چې موږ اوري اې د دا بل غواړم چې کله هم داسې په سبا نظام په غواړي نو ریسکیو 112 اداره دا وخت موجود ده اینه تاسو هیلپ غستې شي هغه به تاسو د لپاره د سیشن ارینج کوي او تاسو به په دې باندې آگاه کوي ځکه چې حادثات په هر چا او هر ځای راتلی شي صرف او صرف ضروري چې کوم دا هغه د آگاهي او احتیاط یو ځل بیا په ټولو ته وایو چې احتیاط وکړي او چې کوم اداري دي سرکاري یا ای سره لکشان دي تعاون وکړي تعاون نه بغیر هیڅ هم ممکن نه دی په یو دوه کسنه چې من حیث القوم مونږه د یو بل تعاون وکونو ال بدا مسلې حل کیږي او ورسره به د حادثاتو هم بچ کیو. نو دا زموږ د نن پیغام امید دی چې تاسو به د دې ډیر څه زده کړی وي. بل پروګرام کې د بل موضوع سره او د بل مل سره بیا حاضرېږو اکسته پښتونخوا کې تر هغه پر غوړ اجازه د الله پامه.